هندوستان یو فیصله وه مولانا الهي بخش د هغې فیصله کوونکي وو. یو موقع باندې د دوو کسانو په مابین کې په یو ځای باندې تنازعه راغله، جنګ راغی. یو مسلمان دی او بل طرف ته هندو دی. مسلمان وایي دا ځای زما دی، هندو وایي دا ځای زما دی. نو مسلمان وایي چې اوس خو کیس عدالت ته لاړو او په دې عدالت باندې په دې جج باندې دباو اغوستل غواړي چې دې څه وکړي، زما په حق کې فیصله وکړي. نو مسلمان اعلان وکړو وایي دا ځای زما دی او که چېرې دا ځای ما ته میلاو شو زه به په دې ځای جومات جوړوم. او طرف ته هندو حیران شو چې ما سره خو ګوته وکړله، مخکې زما ته د فیصله وه، اوس ده دا خبره وکړله نو د ځان سره نور مسلمانان په حمایت کې واغستېدل. اوس به ټول خلک وایي چې جومات دې پې جوړ شي، زه خو یوازې شم. نو هغه اعلان وکړو وایي دا ځای زما و، چونکې زمونږ خبره چلېږي نو دا ځای زما دی او که چېرې دا ځای ما ته میلاو شو زه به په دې ځای باندې خپله ګرجه جوړوم. نو خبره اول د دوو کسو وه، بیا د دوو مذهبونو شوله. مسلمانان یو طرف ته، ټول مسلمانان د مسلمان سره ودرېدل، هغوی دا وایي چې په دې ځای د جومات جوړ شي. هندوان د خپل هندو سره ودرېدل، هغوی دا وایي چې ده خو اعلان کړی دی چې په دې ځای د ګرجه جوړه شي، نو لهذا موږ ده سره ودرېږو. یو طرف ته زنده‌باد بل طرف ته زنده‌باد، یو یې موږ به ګټو بل یې موږ به ګټو. خبره چلېدله، جج هم حیران و. اوس څه وکړم د دې دواړو خلکو، دوه قومونه راغلي دي، که فیصله کوم دا خو د دې نه جنګونه جوړېږي. یو طرف ته ټول مسلمانان دي بل طرف ته هندوان دي، فیصله د چا په حق کې وکړم زه حیران یم. نو دوی ته وایي زه رایه نه در کومه، رایه دا در کومه چې تاسو دواړه فیصله وکړئ، دواړه په دې راضي شئ چې یو کس بل منتخب کړئ چې ستاسو د دواړو کم خوښي. ستاسو په علاقه کې یو مشر به وي، هغه به د هغه د دې بازار په باره کې څه فیصله وکړي، نو تاسو په دې راضي یئ. نو د هندو وي چې او زه په دې راضي یم. خو یو کس زمونږ د علاقې یو مشر یو سپین ږیری د دې ځای په باره کې فیصله وکړي او هغه چې څه فیصله وکړه زه په دې راضي یم. مسلمان وي صحیح ده، زه هم راضي یم. هندو وي د مسلمانانو عالم دی، د مسلمانانو یو عالم دی الهي بخش، نو د هغه په باره کې زما دا رایه ده چې دی دې زمونږ دا فیصله وکړي. نو مسلمانان ډېر خوشحاله شو، زنده‌باد زنده‌باد. ولې چې فیصله زموږ د مولا په لاس کې شوه، د عالم په لاس کې شوه، نو عالم به چېرې دا ونه وایي چې په دې ځای د ګرجه جوړه شي، ابو چې په دې ځای خو د جومات جوړ شي. ولې جومات خو د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی. نو هغه وایي بس موږ خو کیس وګاټو. ولې فیصله خو عالم نه لاړه او عالم خو به ګرجه نه جوړوي، هغه خو به جومات جوړوي. هندوان خفه شو خپلو کې چې دا زموږ دیوالګري څه چل وکړه یار، دولې داسې فیصله وکړله، ده خو داسې فیصله وکړه چې فیصله یې د اوس نه کیس هغه له ورکړو. ولې هغه خو عالم دی، هغه خو جومات نه خوښوي، هغه خو به ګرجه خوښوي. نو خبره عدالت ته راغله او علما مولانا صاحب چې کوم الهي بخش سپین ږیری عالم و دې عدالت ته راوغوښتو او جج صاحب ورته وایي مولانا صاحب ته خبرې دا فیصله دغه شانتې ده، په دې اصولو په دې لاره باندې را روانه ده. مسلمانان وایي زه پې جومات جوړوم او هندوان وایي موږ پې ګرجه جوړو، او دې دواړو په تا فیصله کړې ده چې دی دې زموږ په حق کې فیصله وکړي. نو خو سوچ وکړه، خو بیا هغې نه پس چې ده نو څه وکړه چې درته پته وي رښتیا ووایه چې دا ځای د چا و. نو مولانا الهي بخش اعلان وکړو ورته وایي داسې کار دی ما ته پته ده، زه د دې خبر یم چې دا ځای د مسلمان نه دی، دا ځای د دې هندو دی. مسلمانان چوف کېناستې، دا څه چلو شو؟ هغه کیس هغه نه الټه کړو. نو جج ورته وایي تا ته پته ده دی خو ورته ګرجه جوړوي، دی پې ورته خو به جومات جوړوي، خو دی پې ګرجه جوړوي او تا د ده په حق کې فیصله وکړه، هغوی کو ګرجه پې جوړوي او که پې هر څه جوړوي. زه به رښتیا وایم، خبره مې دې نه راسته چې زه به څه وایم، زه به دروغ نه وایم، زه به رښتیا وایم چې دا ځای هم د دې هندو دی. نو عدالت خو فیصله واوروله، فیصله یې د هندو په حق کې واوروله او یو ټکې راسره بل وایي نن اسلام وګټله او مسلمان بایله. یو ټکې راسره دا وایي اسلام جیت گیا لیکن مسلمان ہار گیا. مسلمان غلط ہو اور چونکہ اسلام کی دا چیزوں چې تاسو به دروغ
نه وایي. اسلام د دې اجازت نه ورکوي. اگر کو ستا ډېر تاوان کېږي ته به دروغ نه وایي، اگر کو ستا پکې ډېره فایده کېږي بیا به هم دروغ نه وایي. دې طرف ته موږ وایو چې دې طرف ته مې پلار دی نو که رښتیا وایم نو بیا مې تاوان دی، دې طرف ته مې بچي دي که رښتیا وایم بیا مې تاوان دی، دې طرف ته مې کاروبار دی که په دې کې رښتیا وایم بیا مې تاوان دی، دې طرف ته مې عدالت کې کیسونه فیصلې دي که په هغې کې زه رښتیا وایم بیا مې تاوان دی. نو رسول الله شریعت اسلام هر طرف ته تا ته وایي چې ورې یاد ساته که په هره موقع که په هر ځای کې ته به څه کې ته به دروغ نه وایي، ته به دروغ به نه وایي. نن موږ تاسو وګورو څومره ډېر دروغ او بعضو موقعو کې دروغ خو د محفل د خوشحالانو دپاره یو ګاډی والي دی. څه خبرې وکړي چې ورګه زما د ملګري څه وشي نو وخاندي، د بل د خندا دپاره د بل د خوشحالولو دپاره یو فرضي کیسه جوړه کړي او بیا خلک وخاندي. پیغمبر علیه السلام وایي دا به د جهنم په هغه لاندې طبقه کې وي